څوک به صاحب نصاب و یعنی په چا باندې به زکات لازمېده نو په دې میاشت کې به هغې ضرور به ضروره هغه فقیرانو ته غریبانانو ته به چې کوم دی هغې به او هغه حق دا رسولو. دومره د پوینټ خبره ده که نه دا زکات ورکول په دې میاشت کې چې که چېرته کې څوک زه وایم په دې رجب او په دې شعبان کې زکات ورکړي نو هغه ته پې ډبل ثواب ډبل میلاوي. ثواب باندې ملوي څنګه پې ډبل ثواب میلاوي؟ ګوره یو خو د خپل زکات ادا کړ زکات یاد د ده هغه ثواب وشو، او دویم نمبر خبره دا ده چې د په دې شعبان کې زکات ورکو نو د غریبانانو سره مدد وکړو د رمضان المبارک په هغه غله کې چې هغې رمضان المبارک خسته تیر کی، هغې ځان ته خسته افطاري وکړي، خسته پشمنې جوړ کړي، نو زما په خیال چې هغه ډیر زیادت په بالکل دې حقیقت ثواب کې خبره دا ده. وشي چې په شعبان المعظم کې څوک زکات ادا کړي. بالکل نو په کار ده چې په دې شعبان المعظم کې سړی زکات ادا کړي او غریبانان وګوري په چنګ ګوند کې، په خپلو خپلوانو کې، په ګاونډیانو کې، او د زکات په باندې تقسیم کړي، نو یقینا چې د هغې رمضان المبارک به بالکل خسته جی. تیر شي. خو د دې رمضان المبارک یا د دې زکات په حوالې سره یو تپوس رایاد شلو، د دې دپاره کومه چې زما د ناظرین دا وګوري چې یو انسان د زکات ورکوي، هغه زکات وباسي او هغه داسې ووایي چې یاره دا زکات په پیسو باندې زه غوړي واخلم، چینی واخلم، یا چې کوم دی نو اوړه واخلم او د یو غریب کور ته یوسم او هغه مخې ته یې کېږدم یا ورله ورکم، نو د ده دا زکات په دې کې ادا کېږي او که نه؟ اول نمبر خبره خو دا ده چې دې کله د مال هغه حساب وکړي که نه او دې مطلب پیسې چاله ورکړي نو دا به ډېره بهتره شي. مطلب پیسې چې دی ورکړي نو که د هغه کور والا چې څه ضرورت وي نو پخپله به پې باندې ځان له وکړي، او که چېرته کې نور دی پې باندې چاله غوړي چیني یوسي نو بیا هم زکات یې ادا شو، زکات یې ادا کېږي، خو بیا هم بهترینه خبره دا ده چې دی ورله پیسې ورکړي او هغه وکړي.